السلام علیکم ملګرو. نن چې کوم دا ټاپک ما راوړی دی هغه دا دی چې زموږ افغان وروڼو نه ډېرې غلطیانې شوي دي. هغې غلطیانو کې یو غلطي دا ده چې د بل خاندان کې ځان بندنه کړی دي او شناختي کارډ یې هغې خاندان پسې جوړ کړی دی. دا ایجنټس چې دي نو ناست وي او دوی تاسو ته وایي چې راشئ زه تاسو له کارډ جوړوم، او هغه ټایم کې دا ډېر زیات کامن وه او هر یو کس چې دی نو هغه به همدا غوښتل چې زما کارډ جوړ شي چې زه په پاکستان کې ښه په ارام چې دی نو اوسېدی شم. بیا چې کله ټیکنالوژي مخکې لاړه، کمپیوټرایزیشن وشو، نو خلکو ته پته ولګېده چې یاره زموږ خاندان کې خو دا کس چې دی نو دا د بهر نه راغلی دي او د دوی چې دی نو موږ سره هیڅ تعلق نشته. نو د هغې کسانو نه نادره والا افیډیوټس واخیستل او د هغې نه پس چې دی نو خلکو پې کمپلینټس هم وکړل چې دا زمونږ د فیملی ممبرز نه زما رور دی، نه زما خور، نه زما زوی دی، نه زما لور ده، او هغه یې د فیملی ټري نه وباسل، د دوی کارډونه بلاک شو. څه کسان اوس هم چې دی نو هغه همداسې ګرځي، پته ورته نشته چې زما کارډ چې دی نو هغه بل پسې جوړ شوی دی، سبا چې دی نو د دې نقصان څه دی. نقصان چې دی تاسو ته زه ووایم، نقصان یې دا دی چې تاسو خلاف چې دی نو اف آی آر کیدی شي او اف آی آر چې دی نو هغه کېدو والا دي ځکه چې زمونږ ادارې چې دی نو هغوی پوره خپل هوم ورک کړی دی. د افغان سټیزن کارډ والا او پروف اف رجسټریشن والا چې کوم کارډ هولډرز دي، د هغوی هر یو ځای معلومات کړی دی چې یاره دا کوم ځای کې اوسیږي، څه کاروبار کوي، څه کوي، او آیا چې دی نو دی افغانستان کې چې دی نو پاتې کېږي، دلته چې دی نو پاکستان کې پاتې کېږي، کله ځي کله راځي، د هر یو شي چې دی نو معلومات دوی سره شته. بیا د هغې نه پس چې دی نو ستاسو ته دا ووایم چې ای سی سی او پی او آر والا چې دی نو هغوی پسې خو کریک ډاون شروع شوی دی. هغوی ته چې دی نو ښه خطره ده. 15 اپریل کې دوی اعلان کولی شي زموږ ګورنمنټ چې دې کسانو خلاف چې دی نو ایکشن واخلي، دا کسان چې دی نو پاکستان نه وباسي. دا تاسو ته ما مخکې هم ویلي، خو ورسره چې کوم د اپریشن روان دی، په دې اپریشن کې هغه کسان هم چې دی نو شامل دي چې کوم کسانو بل چا پسې کارډ جوړ کړی دي، او چې کله دا پروف شي چې دا کس چې دی نو دا د بهرنی دی، داسې ثبوت ونړه، ځکه چې نادره والا داسې کسانو ته نوټسې ورکړي دي او هغوی ته یې ویلي چې تاسو خپل ریکارډ راوړئ یا تاسو ثابت کړئ چې تاسو د دې خاندان یې او که نه. ځکه چې زیاتر زموږ خلکه کورنۍ مسلو د لاسه هم چې نو یو بل پسې کارډس بلاک کي یا کمپلینټس جمع کي. داسې شوي هم دي ډېر ځله چې لکه خور ده، خور له چې نو کارډ بلاک کي، رور ده، رور له چې نو کارډ بلاک کي، وراثت د لاسه. خو که فرض که تاسو ثابت نه کړی شئ چې دا زما خاندان دی، نو ستاسو خلاف چې نو باقاعده اف آی آر کیدی شي. د دې لاره څه ده؟ د دې لاره چې دی نو دا ده چې عدالت سره تاسو رجوع کولی شئ او تاسو ایون نادره سره رجوع کولی شئ. خپل کارډ چې دی نو هغه سرنډر کړئ او تاسو د هغې په ځای چې دی نو پاکستاني شهریت یو لیګل طریقې سره واخلئ. ځکه چې تاسو کو الیګل ګرځئ نو ټول عمر به چې دی نو الیګل یې، ستاسو ماشومانو ټول کاغذونه به غلطي، ستاسو کارډ چې دی نو هغه د بل چا پلار پسې جوړ شوی دی او تاسو ځان سره چې دی نو هغه پلار لیکلی دی یا خپل نوم هم چې دی نو غلط دی. نو بهتره دا ده چې ځان لیګلایز کړئ او خپل کارډ چې دی نو ترلاسه کړئ. څه قسمه ستاسو کوېسچن وي تاسو ما نه کولی شئ او زه چې دی نو تاسو له په دې پلیټ فارم باندې جواب به انشاءالله درکوم او کوشش خپل کوم چې هر قسمه کوېسچن چې دی نو هغه زه میټ کړم او هغه تاسو ته اسانه کړم. ډېره مهرباني. السلام علیکم.